اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانې مینوال زم تاسو قرباني مسبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي موږ سره دلته کې موجود دی مشهور عالم دین محمد اکبر حقانی صاحب دې صاحب یو څو خبرې کو د ډیره مهرباني اول خو چې دوی موږ سره موږ ټیم راکو دوه خبرې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سر رومبه خراته وې دي چې تاسو تعلق د کوم دي سره لري علم کوم ځای کې حاصل کړی دی او نن سبا چرته ما تعلق خو د ذل بنیر سره دی انم محمد اکبر حقانی دی بعضی خلق اکبر علی وی یو خدا ټیک نه ده نوم محمد اکبر دی او شپږ درجې نه دي دا ما ذل بنیر کې ویلي سادسې پورې بیا اومه درجه چې ورته وی وړه دوره هغه مې ګجرات کې کړې ده هغه ته دوره حدیث چې دا مې حقانیه کې کړې اکوړي کې 2012 کې مې فراغت شوې ده او سره سره بنیر کې خپل سلور مدرسې دي او بنیر کې یې من شي دا ته وې دي چې ماشاءالله تاسو په لار باندې موږ کتلې دي په سوشل میډیا په تو باندې ډیر حالت کې بنیر کې سکسان مسلمان شي لاکه بارک الله تفصیلات راکړي او بالکل زما په لاس باندې دوه کسانو کلمه ویلې او ایمان راوړ او دوه کسانو زما په لاس مسلمانان شو بنیر کې شته دي بنیر دی سر درته وې چې ما علما څه کردار ادا کړي په دې موجوده حالاتو کې علما خو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې علما د انبیاء وارثان دا د انبیاء په مسندونو باندې چې کم کار د انبیاء اقب علما کوي د دین په هر شعبه کې د علماو ضرورت ته او علماو لپاره دي چې د دین په هر شعبه کې علما حصہ والی هغه هر شعبه د غیر رهنمایي بغیر د علماو نه کیږي نبی علیہ السلام فرمایي مثال د علماو په مخ د ځمکه دي سیده کما مثل النجوم فی السما لکه پاسمان کې چې ستوري دي اسمان په ستورو خيسته دي او مخ د ځمکه په علماو خيسته دي په هر محکمه کې په هر شعبه کې د عالم ضرورت ته او د عالم رهنمایي پکار مولانا صاحب زمو چمکني ټي وي په کتون کې چې دي هغه ته خپل خسته غوډه میسج ورکړي خجه زما ټول نوجوانانو ته خصوصا نوجوانانو ته یو درخواست دادي حدیث مبارک کې راځي وي قیامت کې چې یو بنی آدم به د خپل ځای نه قدم نشي خوځولی چې څو د دنه د یو څو تپوسونه نه شي هغې کې یو بنیادي تپوس احادیثو کې راځي عن شبابه فیما ابلاه دا تپوس په د هر ځوان نه په قیامت کې کیږي په باره د ځوانۍ کې چې فیما ابلاه چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا به د هر ځوان نه تپوس کیږي نو دې وړو له دې خلقو له ښکلې ځوانۍ الله ورکړي دی او د ځواني د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی داسې ورځ به راشي چې تپوس پوشي چې پی ما ابلاه ځواني دې په څه کې زړه کړې وه نو دا ځواني یو لوی نعمت دی زه هم چې خپلې ځوانۍ د دین کې خرچه کړي او د دین خلاف خپلې ځوانۍ نه خرچه کړي او ځوانۍ یې په دین زړې شي دا به ډېره بهتره مولانا صاحب نن په دې مسجد کې د قرآن پاک د ترجمې ختم کېږي لګیا دی دې باره کې تاسو وګورئ بس دا خو ډېره ښه خبره ده دا خو زه هم دا د مسجد یو حق ادا شي چې په دې کې یو ځل قرآن کریم په ترجمه ورسي دا د مسجد هم حق دی او د یو عالم هم یو حق دی زه خپلو ټولو علماو ملګرو ته وایم هم یو ځل یوه پیره ټول قرآن په ترجمه ورسوئ کم از کم چې دا خو ویلی شو چې خدایه ستا دا کلام مې یو ځل رسولی ما خپله 9.5 کاله کې رسولی و نو دا ډېره ښه خبره ده چې په ترجمه او با تفسیر نن قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسېدلی دی مونږ هغې کې حاضر یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قرآن کریم ختم وشي بیا دعا غوښته شي امن علی دعائه 4000 ملک 4,000 فرشتي صرف دلته په دعا باندې آمین وایي ډېره مننه چې تاسو الله مو عزت وکړي مینوالو دا موږ سره مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې موږ سره خبرې اترې کوي موږ ډېر ممنون مشکور یو چې ډېره مننه په دې خبرو باندې تاسو نظام غوړو د الله په امان